بسم الله الرحمن الرحیم. د پی ټی آی د طرف نه د 22 فروری نه د جیل برو تحریک چې کوم شروع شوی دی، زه په خپل د دې ناقد زما په خپل دا اقدام د پی ټی آی نه دی خوښ، لکه څنګه چې زه د هغوی د اسمبلیانو د ډیزالف کېدو د اپوزیشن کردار نه ادا کول قومي اسمبلی نه د وتو ناقد یم، همدغه شان د دې ناقد یم، ځکه چې د دې ما ته په خپل ذاتي طور باندې د دې داسې څه فایده نه ښکاري. لکه څنګه د هغې به زه تاسو ته یو مثال درکمه، که د پی ټی آی والا دا مشران کسان گرفتار شي، لکه پرون چې کوم شاه محمود قریشي دي گرفتاری ورکړله، اسد عمر ورکړله، د دې ځای نه زمونږ فضل الهي دي که هغوی د جیل برو تحریک کې حصه واخیستله، خو ډېر داسې اوس ویډیوز راغلل چې هغوی ورسره صرف او صرف هغسې تصویران وویستل، یعنی هغه د فیشن شو په شان باندې صرف او صرف هغه عکس بندي وکړله او نور د جیل والا هغه ګاډو ته ونه ختل. او دلته م ورپسې نخرې پخرې داسې شروع شولې چې تخبې کې، په مردان کې، په سوات کې، په نورو ځینو کې، په دیر کې بعضې ایم این ایز او د ایم پی ایس کور ته پولیس تللی دی او په سپیکرو ورته وایي چې که څوک په خپله لکه د جیل برو تحریک کې حصه اخیستل غواړي او هغې جیل ته تلل غواړي نو ګاډي حاضر دي، ګاډو کې دې کینی. دا ډیره د ضلالت خبره ده، دا یو قسم له د تذلیل خبره ده، دا د هتک خبره ده چې د ایم پی ایز او د ایم این ایز چې کوم سابقه دي د هغوی داسې هتک کیږي د پولیس د طرف نه. بل پولیس لم دا اقدام نه دی پکار، پولیس یې په څه کې نیسي، په کوم جرم کې نیسي، په څه کې ګرفتاری یو، دا خو به جوډیشري کیږي. پهله که جرم کی نو پهله به جوډیشري ته ځي، پهله به هغه کیس جوډیشري کیږي، اف آی آر به درج کیږي، هغې نه پس په بیا که د جیل والا اقدام به کیوي نو جیل ته به ځي، کیدای شي هغه حوالات کې وشي، هغه خبره ختمه شي، کیدای شي هغه لاندې په جوډیشري کې دا ختمه شي، په سیشن کورټ کې ختم شي. نو دا خبرې ټیک نه دي. دویم تناظر دا دی چې کله دا لیډرشپ چې کوم دی دا ټول گرفتار شي، تر د عمران خان پورې ټوله خبره لاړله او عمران خان پورې ټول گرفتار شو، ټول پی ټی آی گرفتار شو، نو دا خو د دې پی ډي ایم حکومت ارمان دی، نو به دا خو گرفتار شو، اپوزیشن ختم شو، نو چې اپوزیشن ختم شو نو هغه خو بیا کل کر کېلینګې، هغه خو بیا کلو شاټونه به وکړي چې په ګراوند کې اوس فیلډینګ شته دی نه، نو به چې کوم طرف ته خوښه وي، که چکه وخي که چوکه وخي خپله خوښه به وي. د جیل برو تحریک زما په دې ورکوټي ذهن کې د دې خبره نه راځي چې په دې کې د عمران خان څه سټریجډي ده. که دا سټریجډي وي چې یاره حکومت په دباو کې راوستل نو حکومت خو په دباو کې رانغی. یو دویم چې ما څنګه تاسو ته پهله عرض وکړو چې د اسمبلیانې ماتول چې کومو د کے پی او د پنجاب والا هغې باندې چې څنګه حکومت په دباو کې رانغی او اوس دا خبره بیا ومکه سپریم کورټ ته لاړه، اوس په هغه فیصله کوي چې آیا دا اقدام آئیني دی او که نه دی. کیدای شي هغې اسمبلیانې واپس بحال شي، کیدای شي په دې حکومت باندې هغه دباو هغه شان دوی وانه چولی شي لکه څنګه چې به دوی اچول غواړي. همدغه شان دا جیل برو تحریک چې کوم دی د دې ماته داسې څه فایده نه ښکاري چې د دې به فواید روزي. میبي د عمران خان په ذهن کې یو بله منصوبه وي، د هغه ذهن زموږ نه ډېر مخکې دی او هغه اوس په وزیر اعظم په پوسټ پاتې شوی، اوس هغه عام عمران خان نه دی، کیدای شي چې میبي هغه په ذهن کې څه نور آیډیاز وي، خو زموږ په دې ورکوټي ذهنونو کې د دې خبره نه راځي. ما ته دا د پی ټی آی هتک ښکاري، ما ته دا د پی ټی آی ضلالت ښکاري، دا هغوی یو قسم له د خپل بېعزتۍ کولو دپاره دا اقدامات کوي، او چې دا اوس کومه درنه کوي او د درنې په مقابله کې به بیا هغوی جیل ته ځي، دا خو لاره هواره شوله، دا خو هغې ته لاره کولو شوله، نو دوی د لارې کلاول دپاره لګیا دي او که د لارې بندول دپاره لګیا دي. په دې زما ذهن کار نه کوي. که ستاسو په ذهن کې څه آیډیاز داسې وي نو په کمنټس کې ماته د دې په باره کې ووایه. بله ویډیو به زه انشاءالله بیا په ستاسو په کمنټس باندې کوم انشاءالله. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.